وزلی د عمر رضی الله عنه د لور بی حفصه سره بنی د خپلو کې لګي خبرې کوي خزری ګوري د نبی علیہ السلام بیبیان خپلو کې هغه د لوی شان خاوند دي نو یو زلی د حفصه د خلینه اوتل بی حفصه رضی الله عنها و استاپلار يهودي نو چاته ویلي صفیه رضی الله تعالی عنها و ته يهودي لور نه د اړیر نازک طبيعت او په جړا شو زپ يهودي وسکو خپل کار وکړي ندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی چراغ بی صفیه ساده دغه عجيبه عادت امیش بچی ناسته لګه بخپوا ځان په غړ صدر کې راتاو کړو محبوب مبارک راغی په دې سر مبارک او الله د شفقت کې خود الحمدلله خدای د آقا د لاس مبارک نه قربان شه الله د محبوب سمر خپل ګوتی مبارک دي نرم خپل بی صفیه داسې وته ولیدل ولې جاړي ویاسي بی حفصه رضی الله عنها پوه شو چې اسنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر نشي ډایرک ورته راغله د هغه د خبرې د رسیدو وړاندې ورته وی یا رسول الله زما فی غانم ما دخلنا الفاظ وتل ما خو قبل قولو ويسري ورته ویلي حفصه رضی الله تعالی عنها مبارک غلی شو بیبی صفیہ رضی الله تعالی عنها مبارک می سر مبارک آقا ته اوچت کړلو ورته وی اے د الله حبیبا ماته دخلنا د الفاظ وتل زپاغه باندې غم جنو خپیما نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی حفصه ته وی اے بی حفصه دا دی ولي ویل اغه جاری پویا نشوما سرداری کونن ورته وی تاب ورته ویلې ز الحمدلله د یو پیغمبر نو سیما د یو پیغمبر ورې رایما او د بل نبی بی ما دی ورته بر اولد العید الله حبیبا زدکم پیغمبر ورې رایما زدکم پیغمبر لوریما زدستا خو بی ما شک شبهه نشتا زدکم نبی لوریما زدکم پیغمبر نو سیما زدکم پیغمبر ورې رایما ورته اے صفیہ تا ته پته نشتا ستا نیکو هارون علیہ الصلوۃ والسلام دے تداغي په خاندان کې راغلی او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اوري رکه د ورور په لورګانو کې راغلی او اے صفیہ ته جناب محمد رسول الله بی حفصه می جاړي بی حفصه په منډلاړه لار مبارک ته عرض کو بی حفصه میں د عمر سے بغی کی سری خود لے دے بی حفصه جاڑی ورتوی اے بی حفصی ولی جاڑی ورتوی اے گران پلارا ما د جهان په مخ باندې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزدې دو کسان دي یو ابو بکر صدیق دے او بلته اے عمر اے زما گران پلارا ما سره لارشا ورتوی چیرته لارشم ورتوی آقا زمانه خبره ما سره می آقا پخلاکا ورتوی بچی جانی ولی خپده ورتوی بابا جان پویا نشوما دخلین می داسی الفاظ وتلی دی بی حفصی توی تلاړه شو صدر زما بی حفصه لاړه کور کی پخپل کوټه کې ناست دو جاړي دروازه اوټه کې دلا خدای من کی ادب راولے ګوري رونو د ادب دروازه بند ده کنه جواب راکای بند ده کنه عمر رضی الله عنه مبارک میر هغه دروازه ټکه دا څنګه چې دروازه کولاو کې د لور کور دی چې ورشم نه د امام المرسلین کور دی د امام الانبیاء کور دی زما د محبوب کور تا زما د محبوب عاشقان څنګه راضي دروازه اوټه کوله ډېر په ادب سره ولاړ دی اقا مبارک نو یسوک ولاړ دے بی حفصه په منډه رااله ورته وی مور او پلار می درنه قربان شا ما تخکاری زما پلار دے ورته وی حفصه پلار دے راوالا بی حفصه مبارک پلار ته دروازه کولاوي اقا مبارک می د صفیہ رضی الله عنها په حجره کې ناز دے بی حفصه نا عمر فاروق دواړه روان دي کوټه ته لاړل ورته وی بچي وایا ولی خپده اقا ولی خپده محبوب ولی خپده ورته وی ګران پلارا زما دخلین اوتل بی صفیہ رضی الله تعالی عنها تا چې او د يهودي لوري باغه باندې هغه جړل آقا مبارکم خپره نن آقا مبارک می طبیعت درنده اسنه چې مرګ را تراشی دنیا نو بی ایمان لاړ شم عمر فاروق رضی الله عنه می د بی حفصی په کوټه کې ولاړ دی په تیز आवाज وای ووري بعضی وخت کې بداسه आवाज کار کوي ورته اے حفصی وورا تا ته پته نشتا اے حفصی وورا
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نم زینبو د زینب معنا د خډلې زینب معنا خپل سره خډله اواز موشم داسې خډلې کیږي او صفیہ معنا غورا وورا د اری بی بی نم په خپل حال پاتې ده د حفصه پاتې شوې عائشه او حمیره شو هاي عائشه د منی حمیره شو لا بی لوري وورا زینب وا خو چې آقا په نکاح کې رااله بی بی صفیہ ته جوړ شو و بچي وورا ستانه نسب غوره تانه نسب زکه غوړه دی چې دا د هارون علیه السلام په بچو کې را روانه ده نو طاقت داسې خبره ولیکوله وحفصي که صفیه دې نه معاف کوي نو زه دې نه معاف کوم اوهو د یو نه خو دوه شو د یو نه خو محبوب مبارک ته پته ولګېد صفیه ته وایي بس دې ستا اړه خوشحاله وایي نه بس دی خبره ختمه شوه خو داسې ورته وایي چې ماله خو داسې نه وایي ماله دې داسې وایي چې د پیغمبر خادم وي اوس راته داسې وایي د پلار نوم دې ما ته نالي زما پتا باندې محبوبه ټول خاندان قربان شه ماله به دې نه بعد داسې وایي ای نبي علیه الصلاة والسلام زر لاړو عمر رضی الله عنه داسې سور سپین دی د غصې نه غصه دی ورته یې په اوږه لاس کېښودو وایي هلکه عمره زمونږ د کور کې جوړه راغله بس ته پکې اوس غصه کېږم حفصه هم زما بیبي ده د حفصه د پلار نه خبري عمر صاحب لاندې کتل وی د حفصې د پلار مقام وګوره حفصې ته غوسه کېږم عمر لاندې ګوري جاړي و یا رسول الله د حفصې پلار ما ته معلوم دی چې چا ور باندې مکه کې ګډې نه سرولې ورته وایي نه داسې نه ده د حفصې پلار چې په کومه لار لاړ شي 3 ورځې شیطان پې نشي تللی او حفصې ستا پلار ډیر غوره انسان دی ستا پلار ډیر غوره انسان دی سردار کونین بی بی حفصې ته تسلی ورکړه او عمر رضی الله عنه مبارک مې کور نه په جلا راووتو بله ورځ لوی جرګه برابره کړه یا رسول الله لور مې پوهه شوې نه ده ستا حضرت به دک رسېدلی ته به خفه شوی زه درنه معافي غواړم یا رسول الله موږ معاف کا موږ باندې چا اوښان نه سرول زاغه عمر ما چا کلی کې نه پرېښودلم نن که زما لور ستا نکاح کې ناسته ده یا رسول الله دا ستا د صحبت برکت دی زما لور ستا د اوښې شان ته هم نه رسېږي او بیا ستا بیبي صفیه رضی الله عنها عمر رضی الله عنه خپل دور خلافت کې یو ځلې مال غنیمت کې صدرې راغلې دوه صدرې دي دوه میراث کې د سودا رضی الله عنها ورسېدې وي دا د هغې شو عمر صاحب وی صدرې چې تا یو ډېر کسته وي څه معامله وشوه وي صفیه ورته کتل صدر ته اسې صدر ته ولیدل عمر رضی الله عنه سودا ته جواب ولګلو ای بی بی سودا مور مبارک خیر دی الله صدرې به درته نور والم خدا صفیه ته ورکا صفیه نبی علیه الصلاة والسلام ته ګرانه وه د امیر معاویه صاحب په دور کې بی بی صفیه زنکدن حالاتو بیانې چار چاپېره ناستې دي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا لوی لوی صحابیات د مدینې منورې راجمع شوي بی بی صفیه مبارکه زی دنیا نه اخیری مرحلې دي هم د ورسره ښځې یا عام زمونږ خلق وی مخ ورته قبلې ته تاو کوي د بی بی صفیه مخ دې خوا نه تاوېدو زنانه د مدینې منورې جاري صفیه ستا مخ ولې نه تاوېږي عاطفي اواز راغی چې بی بی صفیه مخ مه تاووئ بی بی صفیه جناب رسول الله ګوري او رسول الله بی بی صفیه ګوري درخواست مې دا دی ورونو په یو څپېړه د آقا په ادب باندې بی بی صفیه له دومره مقام او عزت حاصل شو صفیه رضی الله عنها د شپې خوب کې چا ولیدله بی بی څرنګه چل دی وی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر بهترینې زنانه خدیجه ولاړه وه بی بی آسیه ولاړه وه بی بی مریم ولاړه وه بی بی هوا ولاړه وه زنانه ولاړه وي هر چا سره څادر دی د جنت هر یوه بی بی
ما باندې صادر راواچولو ما باندې صادر راواچو. بی صفیه وای خوب کې هغه کس ته شاګرد دی دا وای زه په صادرونو کې پټ شوم اخیری صادر د جناب رسول الله چې ما نه توکو او زما د ځن کدن تکلیف کومه تند چې هغه ختم شو. بهر حال رونو که تاسو قبر کې عزت سره ژوند تیرول غواړئ دنیا کې د هر قسم بې ادبۍ نه ځان وساتئ. نن علم ډېر دی خو بې ادبي ده. څوک داسې خبرې کوي چې قسم دی مونږ خبرې چې څوک راته واوري داسې ورږدو چې خدایه خیر یا الله خیر. نو بهر حال درخواست مو دا دی چې د ادب مظاهره کوئ او د خدای پاک دا درکړی نعمت ایمان دا په یو بل باندې احسان مه کوئ چې مونږ روجي نیسو مونږ منځونه کوو مونږ تلاوتونه کوو مونږ صدقات کوو. وما توفیقي الا بالله. هر نیکي چې کوئ رونو دا د الله په امداد ده که د خدای امداد نه وي والله بالله که سره نیکي مونږ تاسو کوو به کوو نه شو کولی رونو. دا د الله احسان دی دا د الله فضل دی دا د الله کرم دی چې مونږ تاسو خدای مسلمانان پیدا کړو او به د اهل سنت والجماعت عقیده را نصیب کړه. خدای چې يهوديان نه یو خدای چې نصرانيان نه یو خدای چې خوارج نه یو خدای چې روافض نه یو خدای چې مونږ تاسو اهل سنت والجماعت سره تعلق دی. الحمدلله ثم الحمدلله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکي اللهم صل وسلم على النبي الامين. الہ العالمین زمون د ټولو ګناهونه معاف کړي الله ستاره زامو نصیب کی. دعا وکي الله د دینی درسګاه او مدرسه الله قبول او منظور او فرمای. الله د دې مدرسې نه ایو مرګري خوب لیدل او دغه د وجنه یو آقا مبارک ول چې زما په محبت کې خبرو کې آقا ستاد شان نه لګي او قربان شم. الله کریمه زمون د زړه درد الله هغه درد نصیب کا کم درد چې د صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک کم درد چې د عمر فاروق رضی الله عنه کم درد چې د صفیه رضی الله تعالی عنها مبارک. الله زمون سره خو د دنیا په مینه داسې خړې ته بدرنګ دی دنیا دا جاه جلال دی دادی دا تحدیث بن نعمت درته مرونو قسم دې دا مدرسه ستاسي الله دې قبول او منظور کړي ان شاء الله. آقا مبارک خوشاله دی الله دې جامعین خوشاله ساتي. هغه اراکینو ته زیره ورکوم چې چا مندو په دې کې څه قرباني ورکړې و د چا پلارانو ورکړې و د چارونو ورکړې و زیره ورکوم. ننم آقا مبارک بعضی مرګرو ته خوب کې وای چې دې مدرسې سره تعاون کوي الحمدلله. او داسې کسان چې دغه الکان قسم دې زما په نيز باندې امیان دي خو په خدای قسم دې زمانه ایمان مضبوط دی. داسې الکان چې خوب ګوري سړی اساس ورته دعا غواړي بیګام هغه مرګري د ډېر دعاګانې کوم خدای دې خوشاله کا تا دې الله په ژوند نه خپکې چې ستا دومره مینه ده چې آقا مبارک زمون سره دومره شفقت کوي. دا د داسې الکانو د محبت برکت دی الحمدلله. زما زلمی الکان چې په درود شریف باندې شونډې خوځيږي مال ډېر ګران وي او بعضی الکان زمونږ شته داسې نو داسې خپل خوب چې ګوري نو تاسو هم دا درخواست دی د مدرسې مخالفت کې مو واقع کیږي بچو ته مو وايي خپلم کوي و دا غره مولوی صاحب باندې موږ احسان نه کوو زمو سکم زدر نظم غره بیا با سترګې چې پټ شو الله کین بسترګو مو ګوري او تاسو نه دومره حریصم په دې مدرسه باندې ابلش په خوب کې وفات شوم. قاری باز محمد صاحب دی الله سره زمو خوشاله لري نو دې ته خوب کې په دې مړې ما خوب کې ورته هم قاری صاحب ما قبرستان کې خخ کړي نو دې ما ته خوب کې و چې نه تا ته موږ دلته د کوټې تنظیم وکړو او دلته مدرسه کې د کوټه کې خخو یو زیاده زورته نه کنه ما په ژوند باندې مدرسې ته نقصان نه دی رسولې او چې ځکه زه زما په وجه باندې خراب شي نو مالدا زمانه لګيږي چې زمانه د مرګ نه بعد مدرسې ته خیر ورسیږي. قسم دې خوب کې مې د مدرسې سره فکر دی قسم درته خورم نو دغه تاسو نه کله اول خو خدای د منبر د چاندینه مو ساتي بټول وای امين بیا وای یو خبره درخواست د میډیا باندې او چروي تاسو ټول چې بعض خلک ابل اور جمیل چوکي څه کسانو زمونږه د مدرسې په نوم چاند چارا غونډه کړی دا ما تا کسانو موبایل کوil مولوی صاحب او داسې الفاظ ویل دي چې مولوی صاحب ډیر زړه قرضدار دي او خپل گاډي خرڅ کو او مونږه تا غنی دی ول خو مونږه چاندي تراغلیو ان لله و انا الیه راجعون. زما گاډي نه زما بچي دما د مدرسې نه قربان شه گاډي لا ستو گاډي خو ما ته خدای را کړ زما په گاډي کې ستاسو کار دی زما په گاډي سوداګانې کې زما خو یو گاډي نه زما د جیدادونه په مدرسه قربان شي دا زما د آقا مدرسه ده زما سودا د خدای سره خپل سودا ده نه د دې احسان د چانه غواړم نه به بدلی سو راکې ما ته بدله به زما رب راکې ان شاء الله. نو دا خلق ووري زمونږ د مدرسې سفیران نشتا چې هغه تاسو له جمعهتونو باندې ګرځي او تاسو له جمعات کې ودرېږي چرونو د مدرسې چاندر دا اعلان ووري څوک چې په زما په نوم چاندر راغونډي جمعهتونو کې چوکونو کې صادرونه اچولي دا نه دي زما له کوم چاندر راغونډي هغه تاسو خلق دي چې هغه د مور سونی راوړي دلته خرڅ کړي او په دې انداز باندې چې ما ته به دوباره نه و چې دومره پیسو سونه و دا چې د لوی بلډینګ ولادت زما گاډي خو کې دا هیڅ هم نه ښکارا کېدل دا 75 لک روپونه سودا و وخته دا په یو گاډي نه کېدله
چې زما گاډي لاړو اوس قرضدار بالکل قرضونه نشته زما قرض پر دې چام کار نشته دی زما قرض به زما رب خلاصي ان شاء الله نه تاسو نه چاندي غواړم ما د پر چاندي غواړی ما د پر دعا غواړی چې الله زمونږ دا سعی قبول کړي خدایا ته ارسرا کړي ارس خو تا را کړل الله بچي د مرګ نه زما بچ کو ربا تا نه هر څه قربان شه ستاد دین نه قربان شه ستاد سنت نه قربان شه زما یو امی مقتدی دی قرآن شریف 2 کاله ما سره ترجمه کړی ده صادری کمزوري ټوپۍ کمزوري لباس کمزوري هغه پیسې مومي ماته راوړي چې ما داسیز منتلې ده مولوی صاحب اعلان وکړ د چای چې ورته ورکم امام 2 میاشتې اوساتلی خو سړی نه ملاويږي دا امی دا د 2 میاشتو د قرآن ترجمه والا با الله ته ودرېږي وای بیا الله ما پیسې منتلې وي وګوره ما دل ورکړي دستانه یریدلم نو مالا سکړي دي ایس مې نه دي کړی زما بچی زما ځان زما مال زما جهاد خدای ټول د دین لپاره قبول کړي الله دې دوی قبول کړي خدای زموږ مدرسه الله د محبت د آقا یو خپل مرکز وګرځي ګوره دا د مینې دعا ورته غواړي خدای د مدرسه د محبت مرکز وګرځي ځکه چې بخاری شریف پڑھاوي خو د سړي بچي نه سبب یې وی پلان کې کافر او پلان کې مشرک خدای خو ماته د طالب د مدرسې ته په خطا کې نه راولي الله دې ار یو طالب عاشق راولي او د دې ځنه دې الله عاشق فارغ کی چې په سره کې د آقا مینې په سره کې د آقا د کلمې مینې په سره کې د آقا د مدینه منورې مینې خدای موږ د بیا د بینه اوساتي الله موږ ته د خپل محبوب په سنت ژوندۍ را نصیب کړي بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي الله کریمه بعضی ملګرو دلته د جمعو خیراتونه کول زما د دوستانو کې ما لګا د جمعو د 3 جمعو خیرات مکوي طالبانو ته لوبیا کورخي دال غوړی راوړي نو پرونه د 1,000 روپو سودا راوړه الله دې قبول او منظور کړي الله دې د دې ثواب داغي مورته ورسي مونږه غرض دا درونو ما ته دلته سودا پیرو لنګر کې واچو ګور زه ورته دعا غواړم خو یې طالبان ستاسو بچی دي او دعا ورته زه غواړم مولا بم احسان نه هېري ګوري دا مدرسه د الله دا او د جناب رسول الله په مونږه جوړ کړی ان شاء الله نو دا به جوړو په شریک به جوړو لنګر به چلو په شریک به چلو او چې څوک زما په نوم د چاندي والا په جمعات کې لیدلو نو ډار کې ما تر رسوي زما زویم چې درغه محمود الحسن او درته ویل چې پلار علی ګلم دروغ به درته ویری بس بالکل بداوت محمود دروغي زمونږ چاند دي الله برابر کی الله دې ستاسو زمونږ پریشانی ختم کی الله دې ستاسو زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی